أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خاص په د سوره بقره آیت نمبر 157 نوالا 158 پوایو ان شاء الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحیم. اولئک دا هغه خلق دي، مطلب دغه خلق علیهم په هغوی باندې صلواتن درودونه دي یا ثناګانې دي یا تعریفونه دي د الله رب العالمین، عنایتونه دي، ټیک شو، نوازشونه دي څنګه چې وایي کنه، نو من ربهم د رب خپل د طرفه، ورحمت او رحمتونه دي، و اولئک او دغه خلق هم دوی مهتدون بی هدایت یاب دی یا کامیاب دی، هدایت مندون کی دی. دا مطلب کم خلق یادی کم چې مونږه مخکینی آیات کې مونږه ویلیو کنه چې چا باندې الله رب العالمین د طرف آزمایشونه راشي کنه. آزمایشونه خو الله رب العالمین وایي چې په هر کس باندې آزمایشونه براولما، هغه لکه د خوشحالۍ په ذریعه به ازماوه، ما د خفګان په ذریعه به ازماوه، مختلف طریقو سره لکه د انسانانو ازمایش کیږي، امتحان اخیستلی کیږي، او چې څوک په هغه امتحان کې کامیاب شي، صبر وکړي او ووایي چې دا هر څه د الله رب العالمین د طرفه دي او موږ د الله یو، الله رب العالمین طرف ته به رجوع کوو، نو الله رب العالمین وایي چې په هغوی باندې لکه په هغوی باندې د الله رب العالمین درودونه دي، عنایتونه دي، نوازشونه دي که نه، د رب خپل له طرفه او رحمتونه دي، او دغه خلک چې دي دوی کامیاب دي. شو ان بشکه الصفا صفا والمروه او مروه من شعائر الله دا نخو د الله ندي. دا کله چې مطلب د مدینه دغه چې وکنه انصار چې هغوی لکه نوی نوی دغه شو مسلمانان شو، اسلام قبول کړلو او دوی به کله لکه راتله حج له به دوی راتله که نه، نو دوی وی چې هسې نه چې لکه دا د مشرکین عرب لکه رسومات دي که نه، موږ د صفا مروه کې چې موږ لکه سعی کوو که نه، هغه منډه چې وهي لکه صفا مروه کې چې هغه چکرې چې لګوي که نه، نو دوی وی چې لکه هسې نه چې دا لکه ردي مشرکانو لکه رسومات کیږي که نه، نو الله رب العالمین ورته وایي چې نه، دا چې دی نو صفا مروه چې دی دا د نخو د الله نه دی. کله چې د ابراهیم علیه السلام لکه دویمه ښځه چې وه که نه، سیده حاجر، څوک وایي چې لکه سیده حاجره یا حاجر که نه، نو هغه چې کله مطلب صفا مروه کې هغې لکه چکرې لګولې که نه، د هغې چې کوم زوی و اسماعیل علیه السلام، د هغه دپاره که نه، هغه دپاره فکرمنده و، هغې صفا مروه کې چې هغه چکرې لګولې، بیا چې الله رب العالمین زمزم دغه کړه که نه، زمزم راووتلې، چې بیا ورته حاجر سیده حاجر هغه ورته وایي چې مطلب زمزم که نه، لکه زمزم مطلب دی ودرېږه ودرېږه که نه، نو الله رب العالمین لکه د هغې په هغې یاد کې که نه، لکه دا چې دی صفا مروه چې دی که نه، دی د حج حصه جوړه کړله که نه. او هغې کې کم لکه بوتان چې لکه دغه شوي وي د صفا مروه کې که نه، د مشرکین عرب چې کوم د هغوی دوه بوتانو پکې، یو و اصاف یو بل و هغه نایله، یو طرف ته اصاف و بل طرف ته نایله و که نه، نو دوی وی چې لکه هسې نه چې دا لکه ردوي دغې، نو دغې وجې نه لکه الله رب العالمین لکه دا وفرمایل که نه چې نه دا خو د الله رب العالمین د نخو نه دي. او بل لکه دنه په حرم کې که نه،
بیت الله کې لکه هغې کې خو 360 دغه بوتانو او بیا نبی علیه السلام چې کله لکه مکه چې فتح کړه لکه نه نو نبی علیه السلام د خپل مبارک کم چړه چې وکنه توره سا کنه نو هغې سره لکه هغه ټول چې دی نو هغه یې ګیل کړله او وسره لکه هغه کلمات وی کنه چې حق چې دی نو هغه راغی او باطل چې دی نو هغه ختم شو او باطل چې دی نو بېشکه هغه ختمېدو واله دی ختمېدو واله شي دی کنه نو الله رب العالمین وی چې ولې د هغې څه دغه مطلب د بیت الله کې چې بوتان نو الله رب العالمین فرمایي که نه چې ولې د هغې عظمت ختم شوی اوسو نو په بیت الله کې په خانه کعبه کې دننه هم د خانه کعبې د پاسه د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام تصویران هم چاپ و هغه نبی علیه السلام چې دی نو هغه د خپل مبارک لاسونو سره هغه لکه دغه کړه میټاو یې کړه لږه نه خانه کعبې د پاسه هم دغه نو مطلب د هغې سره خو د هغې په عظمت باندې څه فرق نه دی راغلی نو الله رب العالمین دغه شان که نه ورته چې لکه دلته کې لکه د بوتانو نشانیانې دا موجود دي خو دا د لکه صفا مروه چې دی دا د الله رب العالمین د نښه نه دی فمن حج پس څوک چې حج کوي البیته د بیت الله او یا اعتمره عمره کوي فلا جناح پس نشته دی ګناه علیه په هغه باندې ان یطوفه دا چې طواف وکړي سعی وکړي بهما د دې دواړو ومن او چا چې تطوع دغه سعی وکړله خیرا نو لکه خیرا بهتره ده او یا داسې هم ویلی شي چا چې ومن او چا چې تطوع د خوشحالۍ د رضا سره یا د خوشحالۍ سره خیرا څه نیکي وکړه فإن الله پس بشک الله تعالی شاکرون قدردان دی علیم او پوه دی علم لرلو واله دی